دې پر شکور خان یوازې ما ته وایي چې چاچیم نظر ورته راوړه دا ما هغه چاچیم بوتلې ده نو زه درته وایم چې تا له پر شکور خان ما خپله مور یا خپله ښځه چې د بازار ته نه راوکړې تا له موټ له راوسته نو زما دا ال دی چې ته ما له سر براشي او بیا راولې ده چېرې زه تا سره یم نو ما سره څنګه ما سره له ودرېږه داسې چې دې خو وګوره زه د دې غریب عوامو څه چل وکړم سره دا 24-25 لک روپۍ ما تاوان کړی 24-25 لک روپۍ په دې لوګانو کې دا ما څه وغورځول څه ما سهارو والے له ورکړل څه مې دې غوږ خلکو له ورکړل چې ډي سي صاحب لکه د ده څه لار شوه د ده څه لار شوه د ده څه لار شوه لکه دا وګوره دا وګوره جي دا حال دی دا وګوره غریب خلک یو واپس شوي دي راپسې دا اے سي ډي سي چې څوک دې غریبانانو پسې شوي خدای دې په خپله واړوي په دې غم باندې مونږ اوټ ورکړی دی په ځل او بیا هم شکور له ورکړی دی بیا هم افتخار له ورکړی دی بیا ارشد عمرزی له هم ورکړی دی نن 3 څلورمه ورځ ده مونږ له دوی نه راځي چې دا ستاسو څه مسله ده څه مسله ده ښه زمونږ شکور خان څو ځله NPA پاتې شو په دې صرف جنازې له ځي چې به جنازې له لاړ شي او دوا وکړي بس په دې ځان ښه سړي صاحب مونږ له نه راځي دا د لیبر وزیر دی پکار دا چې راشي او زمونږ دا مسله حل کړي ګرانو کتونکو سلامونه علب خان شیرپویم کیمرامین را سره یاسر خان دی دا مخال سره د ملګرو ستاسو په خدمت کې چې مرجان علي را سره محمد شاه دی د 400 سبزي منډی نه چې د تیرو 50 کالو تاریخ لري سپیره خزان پې راغلی دی او تاسو ګوره شاته مالونه پکې څښا شو او خو نه منې نو زه ډي سي صاحب ته وایم چې ډي سي صاحب لکه د ده څه لار شوه د ده څه لار شوه د ده څه لار شوه لکه دا وګوره جي دا حال دی دا وګوره غریب خلک یو واپس شوي دي راپسې دا اے سي ډي سي چې څوک دې غریبانانو پسې شوي خدای دې په خپله واړوي په دې غم باندې نن ستاسو دیاړي څه پوزیشن دی یاره مونږ خو دیاړي نن قضا شوه او نشته او دا مونږ نه مغصري په 1500 روپۍ او دا راته ټول څخه شو خو مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې بېروزګاري ده او ته مونږ استو رزق که ته مونږ له ګودې واخی خو مونږ زیات نه زیات خفه د صوبایي حکومت نه یو چې دلته مونږ اوټ ورکړی دی په ځل او بیا هم شکور له ورکړی دی بیا هم افتخار له ورکړی دی بیا ارشد عمرزی له هم ورکړی دی نن 3 څلورمه ورځ ده مونږ له دوی نه راځي چې دا ستاسو څه مسله ده څه مسله ده ښه زمونږ شکور خان څو ځله NPA پاتې شو په دې صرف جنازې له ځي چې به جنازې له لاړ شي او دوا وکړي بس په دې ځان ښه سړي صاحب مونږ له نه راځي دا د لیبر وزیر دی پکار دا چې راشي او زمونږ دا مسله حل کړي څونه تاوان به دې کړي یاره کم از کم دې کې خو مونږ 25000 روپۍ ویلې 25000 څونه تړون دی ستا خاندان څونه بچي دي خاندان دي یاره خاندان مې ډېر دي بچي مې څلور دي او مو پلار هم راته دي بیماران دي هغوی له به دوایي هم کوو 25000 روپۍ به ته څونه وخت کې ګټې دا به د کمې راځي ګټه خو نشته جي ګټه خو خدای درکړي که نه ګټه نشته په دې وخت کې خو ګټه سره ډېره نشته ACDC څوک موري افسرانو له نه بس هغه صرف زموږ په یاد نه اوري دغه خان خبره اوري هغوی خو زموږ له نه راځي چې پکار دي AC له DC له چې راشي او زموږ دا الو ګوري زموږ ناظم الله صاحب په 3 کاله کې چې د سبزي منډی ته راغلی هم نه دی او که دلته راغلی هم دی نو خلکو پې سلګوني شیندلي دي سیرې ورته چولي دي د دې د وجې مچولي دي چې زموږ به بیا ماته وګوره ته خیال ساتي صرف امونه خراب دي کنه نور څه سيزونه شته سبزي خرابه ده ټماټر سخاري الوګان په 1000 روپۍ بورې رسخه شوي دي نور نیمان خراب شوي دي تورې خرابې شوي دي ګوپیان خرابې شوي دي باټینګل خراب شوي دي دا د دې زمیندارانو هم نقصان دی جي صحیح مشر ته ډېر خفه دا کال زمونږ هم دي سودا په دغه غونډه څخه څه سودا تاسو سبزي ده تورې دي کدمان دي بادنګ دي ګوجن په جوړ سره ته خو دې شي حتی پاتې دي موجود اندګي دلته نه دي ګرانو کتونکو دا ګورئ جي داسې ورته ښایو دا ام بچوړه دا زه ډي سي صاحب ته وایم ډي سي صاحب دا خبرې په خبرو حل کېږي خو چې ته دوی سره کښېنې AC صاحب دا خبرې په خبرو حل کېږي دې کې دوی د 100 روپو ام ماته نشي برابرولې په دې یو دغه کې ولې چې ټول دغه شوي دي ټول د سیل مې چې کوم دي دا صرف امونه دي دا یو ام پکې ټیک دی ښه دا به دوی ځان له دا به دې کوي نو چې په 1600 باندې یا په 1500 ده نو دوی ته کیلو د دې نه نشي ویستې د کیلو ته د دې نه نشي ویستې دا وګوره
مچان ولا دا ګن ترک چې کوم دی دا به نور زیاتېږي داسې نور هم هر څه چې کوم دی هغه زیات شوي دي دا وګوره جی دا وګوره بله مې واړه ورته نو بس څه به پرې کوې څه به پرې کوې دا څاروي خوري او که نه د دې غټو سیاستدانانو دغه وي پارمونه دي نو ما یې د څاروو دا خوړی شي یاره وی خو په څاروي وي د غټو خلکو هغوی له دا چیز نه ورکوي هغوی له سیوان ورکوي زما ستا غوښې نه شو کوي هغه خو په خوراکه پرې کوي دا نه ورکوي زه ته خو بیا هم لاسټیسټ له پاسه ښکاري څه وینې چې څونه خلکو روزګارونه لکه د خلکو یاره 10,000 کسان چې دي په دې منډه کې کار کوي 14 14 ډبل ایم ای کسان راځي دلته روزګار کوي چې کوم ځای کې نوکري نه میلاوي لاسګاډۍ پیدا کړي په هغې کې ځان له سوداګانې خلکو سره بار کوي شي نو موږ د حکومت نه دا مطالبه را او خاص د وزیر اعلی صاحب نه چې هغه دلته کم وزیران کینولي دي د هیلپ وزیر علي شکور خان یاره موږ له نه یې راغلی فضل خان نه یې ورکړې او ورته هم ورکړی دی او په دې ورکړي زه ښه سړی دی نو هغه ښه سړي دا حالات دی ګرانو کتونکو تاسو ته موږ نور هم داسې دغه ښایو دې ته وګورئ جي خو دا بالکل دغه دی زور ده سبزي هم درته ښایو زموږ سره اوسئ वो पेटे वो 1500 मंगा सुकना देने का څه والي ګرانو کتونکو دا لږ لږ داغ وي دې ته وګورئ دا لږ لږ داغ وي دا شو 800 रुपए मजदूरी को सुबह टोला पेरे और यो सु او جو سان چې څنګه سو په 1500 نه دي دا موږ د مشران ولې زموږ څه تاسو نشته لکه ګرانو کتونکو دا یو وټه حقیقت دی خبرې په خبرو ختمیږي خو دې وخت کې د منډۍ دا کاروباریان چې دې سره اړتیان دي ورتیانو سره بیا یو شمېر نور خلک په دې ګاډو باندې خرڅوي دا دوکان ته ځي دا هم دلته کې راځي دلته کې چې په کوم ریټ ملاویږي په بازار کې په کوم ریټ ملاویږي نیم په نیمه فرق وي دې سره چې د کلیو علاقو څومره خلک دا جوس جوړوي یا کور ته وړي یا غم خادون وړي هلته کې راځي دې ځای نه پیټۍ وړي او بیا هغه یا خرڅوي روزګار ته کې یا کور ته یوسي خو دلته کې دا درېیمه ورځ ده بالکل په دې باندې سپېره خزان راغلی ځو مخکې سبزي هم درته ښایو دا مشته څه بڼې داسې دي دا لوګان ته خیمه دا سلوخ په نوز بره تقریبا 14-15 لک روپۍ او دې پر شکر خان یوازې ما ته وی چې چاچیم نظر وټل راوړه دا ما هغه چاچیم بوتلې ده نو زه ته وایم چې تعالی خو پر شکر خان ما خپل مور یا خپل خزه چې د بازار ته نه وکي تعالی مور لرا وسته زما دا ال دی چې ته مال سر براشي او بیره ولې د چیرې د تاسو سره نو ما سره څنګه ما سره له درې غلاسي چې دی خو ګوره زه د دې غریب عوامو څه چلو کوم سره دا 24-25 لک روپۍ ما تاوان کړی 24-25 لک روپۍ په دې لوګانو کې دا ما څه وغورځول سما سارو ولې له ورکړل سمې دې غوږ خلکو له ورکړل دی اوس مې مردان ته ولېږل ما که څه ته جوړ کړم مردان ولا ټلیفون کې په دې موږ څوک دا په څونه وخت کې ته ګټې دا زه په شل کاله کې شم ګټلې زما کوک د کرای ما دا کله څه وروګه خصوص صرف دی پر شکر خان ته صرف دونه چې تا په دغه سره علي ظفر سره چې تا وی چاچی سره ولا چې کاکا تا نه مخ خپل نو کاکا نه خپل خو کاکا سوکی دا ګوره دا ګوره خان بوی دی دلته خو ته 15 کسانو لتام د گاډو له پیسې ورکړي دي او روزګارونو لري پیسې ورکړي دي د غریبانو د پاره پیسې لا غواړي ګرانو کتونکو مزدوران دي دا لوګان بازي خلکو سره دلته ډیرو خلکو لتام پیسې ورکړي دي گاډو لپاره روزګار لپاره نو دا غریبانان خلک بس کوي یاره دا ګوره ګرانو کتونکو په دې لاس کې ولې ذکر علي ته ګوره په دې لاس کې ولې ذکر علي شي ته ګوره مړه چې دا په دې افسرانو باندې دا خوري کنه ملنه دا پریده چې په دوی یو خوري ځي بل خپل نه پیدا شي دا ګوره جی دا ګوره دا د دوی خاص خازې لري کوي غریب برازي غریب د پاره دا لوډ ډیر قیمتي دی دا لوډ چپس په معنی خدا لکه دام د خوراک نه خان به دا څه کار دی کنه چې دا تددیم مشران د سره 400 شته دي نه ځکه چې دا ټول غریبانان کمزوري چې څونه دي دا روډونو توزي کنه نو د دې بس دا مطالبه چې بس ما ته وګوره روډونه په موږ بند کوه نو به د غټو خلکو له افسرانو له په زور ورشي نه چې دوره څوک دا څونه مشران دي چې دا منډه تراشي بل ته دي ک ایسډي ک ډیسډي ارچاله د دې منډه نه سودا ورزي کور ته د دې د رزق د دې په وسیله په لکه جوړه ده کنه نو چې بخار چې د خې د بدې د اره خبره د دې باقاعده تاسو پوښتنه کوي دا خبره چې مشران نشته دا ورته دا کې پرواز کې دیش ملک کې دا مخنیوي وسو کوم نه کې بری سب منډه وتا سره نه تام مړی ته جوړي دا مړی ته وخت ته می جوړي دا ما یو ماشوم په مجید سره پیدا اسکو مدرسې نه راوته دا چې نه هم کلاس کې هغه چې ته پیسې هم نه غلا ته ټول خلک جوړي دا بودا د سبزو حل دی
بس دې نه دا د دې یوې بورې 9000 روپۍ قیمت دی. بس تا ته ټینډه جوړ خو ما ته صرف دونه وي چې زما په اړه دا په ډېر وخت نه چې دی هغه دراغه سفر سره چې سفر دستا د کلیم دا وی چې چاچی ځان سره راوړا نو چاچی ما ته مارکیټ تخپلو کپړو نه راوستي زه د مسورې خو چې خیر دې دوږي یا 25 لک تعالی درکې به بیا هم ټیک ته ستا چې کوم نقصان شوی دی ګینه راتلونکي وخت کې هیڅ پینه کېږي خیر دې 25 لک نه دی دا دل درکې دا به یو کار دی خو ګانو کتونکو دا 25 لک چې د کوم نقصان کو د دې په جون چې کم دی ذهني تباہ کوي دی به دی له شو کې کوي ډاکی به کوي سود به کوي او یا به راتلونکي چې ګاک راځي نو هغه ګاک سره بیا دې زیاتې کوي دا ګوره 25 لک روپو دا کار دی بل علاج یې خو نه کنه چې دې په زور بزانو دکې دا چا سړي ټول سبزی منډي والا چې سره کاروباریان دي د دې ګولو باندې ډېر زیات رشتي کړي ورشه میډیسن دکان کې تاسو نو کې صرف دوړي او شپې جاړي او الله تجاري بس الله تر سپریخي دی ولې وټ وی چاله ور کړی دا ګوره جی ګرانو کتونکو داسې خزان راغلی په دې ځای کې به د خپو د خودو زین وې دا ګوره په دغه خلک چیرته لاړل دا ګوره دغه خلک چیرته لاړل کې به د خپو د خودو زین دا خلک راځي او دا لوګان او دا سيزونه دا ګوره دا دې ته ټول لارې بندې کړې دي ته سوګاک نشي راتلی هلته ورته هغه دغه لګولې دي خلک روزګارونه کوي دا ګوره جی دا تاسو ته زه پریکټیکلی خیمه چې لکه خلکو له پکاري چې روزګار ورکې دا خلک خو ټیکسونه هم درکوي خپله سبزي هم کوي په خپله لګیا دي هر څه کوي او ریزلټ چې کوم دی نو هغه ستاسو څه دي زه تاسو ته لږه ګوپیان ښیم دا یې پیاز ښه دي دا زما د دې لاسونه چې دا کوم دا کیم بین ځي که نه سبزي منډی کې داسې بینونه دوی د لاسه شروع شو دا وګورئ جي دا ګوپیان چې کوم دی که نه دې ګوپیانو پسې نن سبا د غریب خوراک هم نه دي ته وګورئ دا ګورئ دا وګوره دې ګوپي ته وګوره دا وګوره وچو په دې باندې د خلکو روزګار روان دی ته وګوره دا څه دي دې کې دونه ترس نشته دا زمونږ مالونه یې صاحبه دا د لکونو روپو مال پروت دی تباه شو دې به موږ له څوک تاوان نه کوي دا تپوس موږ د چا نه وګو پنورونو تباه شو دا مال د دې تپوس موږ د چا نه وګو صاحبه هېڅ څوک هم نه راځي دا موږ تپوس نه کولو والا څوک راشي موږ د چا نه دا تپوس وکړو موږ د چا نه دا تپوس وکړو تپوس دلته کې شته احتجاج هم څه معنی نشته چې څه دا بیروکریټ غواړي ابه کېږي چې څه دا سیاسیان غواړي ابه کېږي دا غریب سړي نه ووټ واخلي 15 کاله پس د دې نوم بیا ارسیر وي دا یاد ساتئ دا خلک نه دي دلته کې چې کم دي دوی به بیا دا هیر وي بس دله په اوږه لاس کېری بس او یاره وي سړی راله راغلی و که نه زه به ګرځېدم نو وي غم خادم ډېره ښه کېږي ډېره موږ به سره د ساره داسې والله جاړو د دوی د روزګار ته چې وګورو که نه نو دا دې ځای کې به د خپو د ښودو ځای نو دا باباګان به لاړ شي راشه بابا دې خوا ته دا بابا و ماښام ځي چې بابا څه دې ګټلي دي بچي به ترې ده نه تپوس کوي که نه نو دی به ورته وایي چې یاره جي د ډي سي سپېړو والم د دې ځای د ایم پي ایس سپېړو والم د دې ځای د ایم پي ایس سپېړو والم روزګار یې رانه واغست روزګار نو دی به یا ځان له سر ماتې یو خو یا ساره شاروم خبره کوله چې سړی تنګ شي نو په جنګ شي وي کشمیر ته مه جوړوئ داسې ده که نه بابا بالکل صحیح صحیح خبره ټول ګواه دی دلته کې داسې غریبه خلک دي که نه چې محنتیان دي الله ګواه دی هغوی له ما ګاډۍ اخیستې دي او چې څوک سبزي واخلي نو هغه یې ورسره هغه روټ توباسي چې ماښام کېږي 1500 روپۍ ورځ یې ګټلې وي دا د هغوی دپاره یورپ دی دا د غریبانانو دپاره اړتیان خواخوا دي دا کوم خلک چې دي دا خرڅري وینئ که نه دا اړتیان دی ووټ د دوی ډېر زیات دی او ووټ یې ډېر قیمتي دی خو قیمت یې دغه دی چې روزګار یې ترې واخیسته ګرانو کتونکو چې کوم ځای ته ځي سبزۍ څښا دي کیلې څښا شوي دي هندوانې څښا شوي دي هر سړی م راکاږي چې زمونږ دا روز دغه ورته وښایي دا وګوره جې دا وګوره دا سیوان دي دا وګوره سیوان وچو ښه دا سیوان وچو لوکاټ وچو دا وګوره دا راشه اوخو شلتالان راشه وګورئ درې ورځې دا را دي چې لاول دوی له تاوانونه ورکړي دا مچان دا ګندونه راشه لاول دوی له دغه ورکړي څونه نقصان به شي دا جي کم از کم چې دی دا غریبه لیک دی 50000 روپو نقصان یې شوی د کرې کور کې اوسي بچي د کرې کور کې اوسېږي څو وروڼه خویندې سرجي صالح پلار دی پلار مې یو بس پلار مې په ګاډۍ مزدوري کوي په ګاډۍ مزدوري کوي دا تا ځان له صغیر خرڅ لاغست جی
خراب شو د سکول نه چې ته راشې نو بیا بیا درځم ځان له محنت کې څونه نقصان به شي یاره جی 50,000 روپو نقصان د درې مرض د چې شوی دی او کاري کور کې وسی او ډیر غریبانان دي کمزوري خلک دي دا د بیک دي اګرانو کتونکو دلته زه یو دا خبره کوم ډیر خلکو په ذهن کې به سوالونه چې ته د سبزي منډه کې ګرځي د 50 کالو تاریخ لري څنګه چې ما شروع کړی خبرې په خبرو باندې ختميږي دوی متبادل ځای سلویغ جیره به ځای غستر سلویغ جیره به چې دا به د پښتونخوا غټه منډه وي دا نه چې دوی سره قسم ولې چې ما به دې ځای نه لري کې نه چې ستا سمو طالبي لري کې خو دوی دا و چې دا ځای نه چې ستا بس خوخه ده دلته به کېنې مشوره به کې ټول اړتیانو درې تنظیمونه دي او په اعتماد کې خلک تاجران غټ غټ تنظیمونه دي کینه وسره کنه تاسو وګورئ چې بدمعشي کوي نو چې بدمعشي پښتون نه مني دا په کوم انداز کې اوس راشه د دې دا تاوانونه دا په ځلی انتظامی کیږي او دا په ټیمه باندې کیږي ګرانو کتونکو په چکم دکان ته زیرو دا نقصان دی ګوره چې کوم وخت بوزین راکاږي ما دا ګوره ګرانو کتونکو شاید بچا دی وخت موجود د دوه درې خبره پدې کوم چې ساره د سي د دې غلط کو دا ستونزه ویني دا نقصانونه ویني دا زموږ د لاس ته ګوري دا بینونه ویني دا غي د پاره دی وخت دا یو زور ته خراج تقسیم پیش کوم چې د ساره د سي دوی د پاره ټول انتظامی سره ملو شو آیا س ریزلټ یې روړ شاید بچا بسم الله الرحمن الرحیم یاره زما په خیال خو دا ډېر د شرم مقام دی چې تمام سیاسي پارټۍ فیل شوې اوس د پی ټی آی د حکومت ته چې دی دا داوا کوي چې موږ له حکومت عوام منډیټ را کړی دی نو هغه مکمل فیل شو د 400 پولیس بدا زیات کما چې جرم رستره زیاتیږي ډي پی او صاحب خو یخ پخناسته موږ نن ډي سي له دوزل لاړو ټي ام او لم لاړو موږ د دې غریبو عوامو لیګل او کم چې حقوق دي دوانه موږ هغې سره ښه په ښه ماحول کې او سره ګپ شپ ولګو خو زما په دې دا خلاصه ده چې نه خو ډي سي دې ته سیریس دی او نه پولیس بلکې پولیس خو دلته ټولې لارې بندې کړې دي او نن هم یو مړ شوی دی او ځوان مړ دی نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې پولیس نن ټوله ورځ بادرنګو ګاډو پسې وګرځېده چې سبزي څوک خرڅه نه کړي او ډي سي صاحب یخ پخ ناست دی او هغه د دې غریبو خلکو د مال د نقصان د هیڅ پروا نه کوي نو ډي پی او ډي سي ته زه دا ویل غواړم چې تاسو د دې خلکو د خدمت دپاره ناست یې تاسو زموږ د ټیکس نه تنخواه لې نو تاسو به موږ داسې نه پرېږدو چې تاسو به دلته یخ پخ ناست یې او دا خلک به دلته غر کېږي موږ د عدالت چې کوم فیصلې دي هم ډي سي صاحب پسې وړې خو هغه هم داسې ډېر سیریسلي وانه غشتې نو لحاظه موږ به دا وایو چې ډي سي صاحب او ډي پی او صاحب چې دی نو دې ته د عدالت هم څه داسې احترام نشته بطور وکیل جی تاسو لکه څه وایي چې عدالت احترام نه کوي د عدالت دا توهین عدالت کوي دویمه دا چې د خلکو دا فریادونه هم تاسو واورېدل چې خلکو ته لکونه روپۍ نقصان شوی دی دریمه دا چې ډېر خلک دا و چې یاره دغه روډې بند کړي وي دا وي نو خبرې خو په خبرو ختمېږي دوی خو متبادل اپشن ورکړی دی خو چې انتظامیه د چوکۍ په زور باندې نه دغه ځای ته به ځي نو لکه دا جایز دي زه به جي د عوام دې موري او د حکومت دې موري د دې ډېره جایز مطالبه ده دی ځان له د سبزي منډۍ دپاره ښه کولو زیم کتلی دی دی شفټینګ تم تیار دي دی هلته هر قسمه قانون منلو ته هر قسمه د ډسټرک او د ټي ایم اے هر قسمه فیس ټیکس منلو ته هم تیار دي خو صرف ډي سي او د انتظامیه چې دا دی یو ریټ لګولی دی چې دی کوم ځای دی ته ښیي هغه ځای ته به دی اوړي ډي سي دې باره کې بله خبره اورېدو ته هم تیار نه دی نو دی قانوني طور او دی کاروباري طور بالکل په حق دي دا غریبانان او د دې بالکل اورېدنه نه کیږي څه مفادات به نو الله علم د خو داسې به نه پرېږدو انشاءالله دا ګنډاپور صاحب تم زما دا درخواست کوي تاسو په منډیټ راغلی او تاسو واقعي د عوام نمایندګان یې نو تاسو به دې مسلې کې راځئ او دا مسله داسې غټ جرم نه دی د ملک څه نقصان نه دی دا غریبانان ټیکس هر یو شي ته تیار دي نو دې بیا پرېښودی شي دې له دې NOC ورکړي شي چې دې کوم ټاکلې ځای چې هلته لاړ شي نو ګډاپور صاحب په دې کې دې وخت کې بالکل خاموش نه پاتې کېږي د دې ډي پی او نه به هم دا تپوس کوي د دې ډیپټي کمشنر نه هم تپوس کوي او که چېرې د حکومت بیا په دې خاموشه پاتې شو نو انشاءالله عوام به تپوس کوي موږ به تپوس کوو موږ به خپل تپوس په خپله کوو انشاءالله ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو شاید باچاغۍ خبرې چې دوی شفټینګ کوي دا نه چې شفټینګ نه کوي خو قدغن به نه لګي چې مفاداتو لپاره ډي سي صاحب یوه خبره بله نوري بس نه دغه ځای ته به ځي دا ډېره ګرانه
زه ګورو صدر د دې سبزي منډۍ بلکې هغه د را روان دی هغوی سره خبره ترې کوو چې څونه تاوانونه وشو او خلک وله فریاد له چې راشي د ده جواب ورته سي ولې چې مشر خو مشر که نه نو موږ خو خپله دا لاسونه هم څښا شوي دي هم کتل چې الوګان څخه پیاز څخه سیوان څخه شلتالان څخه کیلې څخه امونه څخه هندوانې څخه نور مې سیز هم چې کوم دی وکته بیا هغه ګاډۍ وه هم کتې نو په هغې باندې دغه هر سړي ځان له ګاډۍ پټه کړې وه څوک راځي نه صدر صاحب دې په باره کې خو موږ دا وایو چې لکه سیاسي خلکو له موږ څخه د لاسه ورکوو چې الله به خیر کړي خو په اصل کې دا تاوانونه دا د دې اړتیانو تاوانونه دي دې خلکو سره چې کوم